السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، په لوی دیل کې یوه مور ظالمه لګېدلې ده، خپلو څلورو بچو ته یې زهر ورکړي دي، د هغې نه بعد بیا عزتمنو په خپله باندې خو یې خوړلي دي. چې مینوال کور کې مشرانو ته پته لګېدلې ده چې د غربت د وجې نه دغه ښځې چې دی نو خپلو څلورو بچو ته زهر ورکړي دي. مینوالو بیا دغه هغه د کلو خلکو لګېدلي دي، دغه څلور بچي او دغه ښځه یې هسپتال ته بوتلې ده. راځئ مینوال د دوی خبرې تاسو سره موږ شریکو د دغې مور چې ولې خپلو بچو ته زهر ورکړل. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلی نشان چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، هر دغه د ګرانۍ د وجې نه ډېر کسان خودکشي هم کوي. دغه انسان په خپله باندې وژني چې ته بېګا د شپې عزتمنو څنګه په لوی دیر کې شمیمې ښځې سره د خپلو بچو څلورو بچو سره عزتمنو زهر وخوړل. ځکه عزتمنو چې د دې خاوند دغه بېروزګاره به ګرځېدلو څه ګټه مټه بې نه کوله، او چې دیرې به ورته میلاو شوه نو 800 روپۍ دیرې به وه چې د هغې به یې 1 کیلو غوړي به یې راوړ، نو نور به بیا به عزتمنو څه به نه و. نو ډېر د غربت د وجې نه دوی دا سوچ وکړ چې د بچي خو میاس هم د نارې د وجې نه او د غریبۍ د وجې نه مري. د دې نه ښه دا ده چې په خپل لاس باندې زهر ورته ورکړم او په خپله باندې ایسته مړ کړم. د هغې نه بعد بیا عزتمنو دغې مور په خپله باندې خو هم زهر خوړلي وو چې مینوال د کلو خلکو ته پته لګېدلې ده. د هغې نه بعد بیا عزتمنو ونور ټوټو ته یې رنګ کړی دی، بیا سمدستي هغوی راغلي دي او سمدستي عزتمنو د لوی دیر اسپتال ته یې وړي دي. هلته کې عزتمنو د دغه څلورو ماشومانو د دغې مور علاج شروع، الله تعالی وله زندګي وله ورکړه. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.